الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ټول ته پته ده کرونا وایرس په وجه باندې پاکستان بلکې ټولې دنیا کې ډېر زیات خلک متاثره شول او هغې د وجې زموږ چې کوم مزدورکاره طبقه ده د هغې مزدوریانې ودرېدې. د هغې د وجې زموږ چې کوم کلابټ نوجوانان دي دوی دا فیصله وکړه چې زموږ کلي کې چې څومره هم مزدورکار یا غریب دي هغوی د کرونا وایرس د لاکډاون په وجه باندې د هغوی روزګار متاثره شوی دی یا چاته چې راشن یا هغې کمی راغلی ده، نو هغې لپاره زموږ د کلابټ نوجوانانو دا فیصله وکړه چې موږ به خپلو کې اپنی مدد آپ تحت خپلو کې به ډونیشن راجمع کړو او د هغې مزدورکارو یا د غریبو خلکو چې کوم راشن یا د هغې مزدوري متاثره شوې ده نو هغې ته به موږ د یوې میاشتې راشن مهیا کوو. د دې کرونا وایرس حوالې سره موږ آګاهي مهم هم وکړه چې پکې موږ په هر شګۍ کې په اډه کې موږ ماسک هم تقسیم کړل، په هر جومات کې صابونونه کېښودی شول او د سینیټایزر د استعمال موږ خبرې وکړې خلکو ته. نو تاسو ته یو دا هم خواست دی چې تاسو که دې وبا دوران کې تاسو خپل هم احتیاط کوئ او که بهر کور نه بهر واپس کور ته راځئ نو اول یو 20 سیکنډ لپاره کم از کم په صابون سره لاس وینځئ، د ماسک استعمال کوئ، سینیټایزر سره د لاسونو صفایي کوئ او که ان کیس تاسو جومات کې یا چېرته اودس چاردام کوئ نو صابونونه زموږ د نوجوانانو په هر جومات کې ایښي دي، تاسو د هغې سره یو کم از کم 20 سیکنډ لپاره د لاس وینځلو اهتمام کوئ. نور زموږ ملګرو دا فیصله وه چې هغې دپاره راشن نو مزدورکارو دپاره یا غریبو طبقې دپاره د راشن بندوبست وکړو. نو هغې کې موږ مختلف چې کوم صاحب حیثیت خلک دي هغې ته دا اپیل وکړو. نو دې کې زموږ سره بهر نه هم زموږ چې کوم د کلي خلک دي هغوی هم پکې ډېر زموږ سره مدد وکړه، ډونیشنز یې راولېږل، زموږ د کلي خلکو زموږ ډېره مرسته وکړه. نو الحمدلله چې دا شروعات موږ کړو زموږ ټارګېټ 100 کسانو 100 کورونه و چې هغې ته به یو میاشتې راشن رسو، خو الحمدلله د ستاسو ټولو په تعاون سره دا شی زیاتېده او 600 ته تقریبا ورسېده. نو موجوده موږ 650 کورونو ته په کلابټ هر چم کې علي خیل، ګلاخیل، فردوس بانډه، بازار شهید او چې کوم مسجد بلال ایریا ده، زروبۍ روډ دی، هر محلې ته، مرسل بانډې ته، هر ځای ته تقریبا 650 کورونو ته زموږ د نوجوانانو د یوې میاشتې راشن برابر کړ. د یو خبرې نور زه یاد دهاني تاسو له درکمه، د دې راشن تقسیمولو کې دې ډونیشن کې زموږ سره هیڅ قسمه د حکومت یا د یو قسم پارټي زموږ سره تعاون نه دی حاصل، دا اپنی مدد آپ په تحت شوي دي او چې کم زموږ نوجوانان دي هغوی په خپل کیپیسټي کې هغوی ډونیشن را جمع کړی دی او ورسره د کلي چې څومره جوماتونه دي د هغوی د امامانو په تعاون سره د هرې جومات نه ډونیشن را جمع شوی دی او هغه زموږ ته را رسېدلی دی. چې زموږ سره څه ډونیشنز تفصیل دي او چې څه موږ ته راشن دپاره زموږ خرچه ده نو هغه زموږ هغه چې کوم موږ څومره اوسه پورې لیکلي دي نو هغه به تاسو ته نور عباس به یې تاسو سره تفصیلا خبره وکړي او هغې باره کې به تاسو ته دې ټول تفصیل ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. زما معزز کلیوالو، مشرانو، امزولو، کشرانو، نور ډیټیل خو تاسو ته دانیال به پوره وکړو. زه به صرف تاسو ته د فنډینګ د لږ ډیټیل واضحه کړم. د وروسته پورې چې موږ سره کوم فنډینګ مخیر حضراتو کړی دی نو هغه د 7,45,000 روپۍ 7,45,000 روپۍ موږ ته فنډینګ شوی دی او 2,35,000 روپۍ موږ ته جوماتونو راکړي دي او ټوټل دا دي 9,80,000 روپۍ موږ څخه دا جمع شوي دي چې دا موږ کیش کړي دي. په دې کې د 55,000 روپو چې کوم دی نو موږ اوړه راوړي دي خو هغه لا موږ تقسیم کړي نه دي، باقي اوړه به چې کوم دی نو هغې دپاره به نور موږ فنډینګ کوو او ټوټل خرچه چې د وروسته پورې زموږ سره شوې ده نو دا 12 لک روپۍ خرچه زموږ وشوه. تقریبا موږ 600 راوند اباؤټ داسې خواوشا کې موږ کورونه چې کوم دی نو کور کړل، هغې ته به راشن ورسو بغیر د اوړو نه. د اوړو سیسټم به چې کوم دی نو هغه د کورونه کمپلیټ شي، دا راشن ورته ورسي، هغې نه پس به چې کوم دی نو موږ د اوړو دا سیسټم ورته روانو، د هغې دپاره فنډینګ موږ کوو او هغه به د ټولو کورونو ته برابروو. دې کې 100,000 داسې دي، دا خو د خرچې خبره شوه چې زموږ 12 لک روپۍ اوس خرچه وشوه. دا 12 لک کې 125 کورونو دپاره یو کس موږ سره
غوړي سپانسر کړي دي هغه دا ویلو چې زه به 125 کورونو ته غوړي ورکوم دې کې هغه جدا دي دغه کې چینی چې کوم نه سپانسر شوی دا 2 بوجه چینی یو کس سپانسر کړی دا هغه د دې نه جدا ده او 50 تروړې د وړو دا سپانسر شوی دي لاراغلي نه دي خدا غي ویلي دي چې 50 تروړې به موږ تاسو لورکو دا جدا سپانسر شوی دي دا ټول د فندینګ ډیټیل یو روپۍ موږ څخه موجود ده کوم سامان چې راغلی دکان نه د هغه پوره ریکارډ موجود دی کوم خلکو چې فندینګ کړی دی د هغه ریکارډ موجود دی د چا په لاس راغلی دي نو هغه نوم لیکل شوی دی او پوره ډیټیل موږ سره موجود دی او څنګه چې تاسو دانیال وی چې په دې کې موږ سره یو پولیټیکل پارټي هم هیڅ قسمه هیلپ نه کړي او دا شی چې کوم دا مکمل یو غیر سیاسي تور باندې موږ روان کړی دی صرف د دې کلی د مزدورانو لپاره د غریبانو خلکو لپاره خدای کې موږ سره ګورنمنت یو روپۍ تعاون نه کړي دا ټول زما ستا د بل او د بل په تعاون باندې دا شی روان دي او زه د څومره چې د کلابټ کې جماعتونه دي د غي ائمه کرام چې څومره دي د غي د زړه د کومې نه شکریا دا کوم موږ سره غي ډیر هیلپ وکړو او موږ له مستحقین لیست هم تیار کړل او بل خپل جماعت کې فندینګ هم کړی چې 2,35,000 روپۍ موږ ته د کلابټ د جماعتونو رسیدلې دي او زمونږ څنګه تاسو ته پته چې زمونږ د نوجوانان چې څومره دي دی ځان له یو 2 سرپرستان مقرر کړي دي په هغه کې یو مولانا شیراز صاحب دی بل دی فرنوش استادجي د هغې دواړو موږ ډېر شکریا ادا کوو چې هغوی موږ سره بالکل وګپ وګولاړ دي او زمونږ رهنمایي هم کوي موږ ته چې څه سخت راشي نو هغوی زمونږ چې کوم دی موږ ته لار هم سیده کوي او خلکو ته هم مخامخ کیږي زمونږ اسلام کوي او ستاسو د ټولو چې کوم حضرات موږ سره په دې فنډ کې حصه اخیستې ده چا موږ ته دواګانې کړي دي د ټولو زه د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم والسلام واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین